العالمین مرګري وې ډېر خیر وې چې الله تعالی دې د فلسطین د مسلمانانو حامي ناصر شي الله د فلسطین د مجاهدانو حامي ناصر شي دنیا کې ټول مجاهدان الله تعالی دې تایید او نصرت شامل کړي او پروردگار عالم دغه صهیونیان څه ورته يهوديان ځکه نو چې يهوديان الته موږ سره په احتجاج کې وي په امریکا کې يهوديان موږ سره څه احتجاج کوي د ظالمانو خلاف هغه وایي دا يهوديان دي نه دا خو زاینست دي او هغه وایي زاینزم دا مذهبي تصور نه دی سیاسي تصور دی سره ځکه اصلي مذهبي يهوديان چې دي هغه په دوره دوی ګرځي او دې دا غټه کوپی په سر کړی صحیح بلکې ځکه کله چې سفر کوم نو ایرپورټ کې دا اوس دلته راتلو نه مخکې دوه هفته مخکې ایرپورټ کې روانم نو دی يهوديان هغه ولاړو دوی لان کوټه جوړو نو چې څنګه راتلل ما هو پټکې وي دغه جامې می هغه السلام علیکم څه وي السلام علیکم نو ما ورته شبات شلوم دا سلام دی شبات شلوم ما شبات شلوم ها ډېر خوشاله شو برته دې الته مذهبي يهوديان هغه زمونږ په احتجاج کې زیات وړاندې د دې خلاف احتجاج کې ځکه دا غوي مذهبي عقیده دار هغه وایي د يهودو لپاره د تورات د فیصله مطابق د حکومت تصور شته نه ځکه وایي نحن المشردون مونږ هغه شردنا الله باعمالنا چې خدای زموږ تشرید کړی دی په دنیا کې تس نس کړی یو ځکه مونږ د خدای قانون سره مسخره کړی دي هغه دا حکومت هی غیر شرعي د تورات په اساس باندې نو بس دغه ظالمانو ته به دا ووایو چې الله ظالمان په خپله کې په یو بل لګي صهاینه په خپله کې په یو بل لګي الله دغه مظلوم مسلمانان او زه خو ورغلی وم د یروشلم ته د هغه ځای مسلمانان د یروشلم ښار بالخصوص فلسطینیان هغه ډېر ښه مسلمانان خلک دي دومره شریف خلک دي او دومره بهادر خلک دي چې زه ملګرو سره د مازدیګر مونځ مې قبة الصخره کې وکړو کوم ځای مې وکړو کوم ځای چې نبي علیه الصلاة والسلام معراج ته تللو نو بیا ډوډۍ مو نه وخوړې ټول وږي نو بیا بازار ته لاړو نو بازار کې هلته زیات تر دوکانونه د فلسطینیانو دي نو یو دوکان ته لاړو نو ما ورته ویل تا سره د بیزې غوښه شته یو اوس به انتظام وکړو نو ما څنګه وینا یعنې پخ کړې مو ده شته راسه نو ما کته هغه لږ برابر کې بالکل برابر بیا پیسې هم ډېرې په زور ورکړې صحیح اضافي مول کې تاسو د خدای غریبانان یې د دې ظلم لاندې ژوند تېروئ صحیح مونږ غواړو تاسو سره هم سیانت هم ده بیا چې راتلو نو اوس دغه د زړې زمانې د آدم علیه السلام د زمانې ښار دی نا کوڅې تنګې تنګې دي بازار کې داسې کوڅه تللی داسې تللی پکې به کنفیوز شي نو ته به وایې ګینې مخکې ځم تللی به په وروستی نو یو دوه کسان راغلل نو ورته تپوس وکړ ما اقصا ته به څنګه ځو چې ماښام مونځ ورسره نو هغه راته وی شیخ داسې به لاړ شي نو دغلته رایټ سایډ ته به وګورځي نو وی چې لاړ شي نو هلته 3 لارې راځي نو په دې لیفټ سایډ نو زه پکې کنفیوز شوم ما دا خو رسېدل ګران دي هلته یو ماشوم ولاړو نو هغه ماشوم را منډه کړه نو هغه ماته وایي انکل آی ویل ټیک یو ټو اقصا ډېر فلوینټ انګریزي ویلی آی ټیک یو ټو اقصا نو ما ځان سره روان کړم راځم نو چې تلو نو بیا مې تپوس ته کو ما ته سکول ته ځې سکول ته ځې یس My dad's Arabic school or English medium. My dad's English medium. My dad's Israeli school. We know Arabic school. That's a commanding तरीके से रहे. No more you study Arabic language? Yes, that's my language. No my English as well. That's why I speak to you in English. دیو چې تاسو رانګ دې کې خبرې کوم چې انګلیش زمونږ حالت سبجیکټ دی نو ما قصدن ورته وی my what about Hebrew? What about Ibrani? My what about Hebrew? We know. اوس چې داسې تلو نو هغه ځای یو دوه درې کوڼه وې بره ختلو په یو کوڅه کې نو هلته دوه بندوقبردار صهیونان ولاړو آرمي والا نو ما سره یو وړوکی ونه بیګ وایي کې ضرور کاغذات بل ملګری هم راسره و بل هم هغوی سره هم واړه واړه بیګونه په سرچ ما وټ فار په سیکورټي نو غوره مو کړو ورته او هغه ماشوم چې و په څلورم کلاس کې و نو چې ما ورته ما وټ فار نو هغه ماته ووایي انکل Give it to him. Let them see what's there. هغه ورته هم داسې ګوري خو دا ماشوم بالکل یعنې میر ده نو ما ملګرو ته ویل دی د دې ظالمانو ظلم دومره بهادران کړي دي چې غوسه به کوي راسره مړی به مې نه صحیح نو مرګ ته هغوی ذهني طور تیار نو چې هغه پرس مرس یې وکتل نو بیا یې بند کړل چې موږ یې راکول نو هغه ماشوم ورته ډیډ یو فایند سمثینګ پیسې هم پکې پیدا کړل هغوی بالکل جواب نه ورکړ ډیډ یو فایند سمثینګ بیا چې اقصا ته لاړو نو هلته دا سپین ګیري څوک کرسۍ کې ناست دي هغه خلکو یو خوی مې خوښ شو
خبرې په مسجد کې بالکل نه کولې، ناست دي یا خو بالکل خاموش ناست دي یا تلاوت کوي. خو چې بیا د مانځه وخت شو نو خود مشران په دې لومبي صف کې، نو موږ په دې دویم صف کې ولاړ، مشران رسته شو او موږ ته وی تاسو مخکې راشئ. موږ نه بس تاسو دلته. لا لا لا، نحن من هنا نصلي هنا في الصف الأول، أنتم ضيوفنا وضيوف الرحمن. تاسو د رحمان ملمانه یې، دلته وړاندې راشئ په دې لومبي صف کې ودرېږئ. نو الله تعالی د هغوی اعانت وکړي، خدای دې د هغوی نصرت وکړي، الله تعالی د هغوی آباد اوقات کړي، ځکه هغوی د بیت المقدس حفاظت کوي. د بیت المقدس حفاظت زموږ د ټولو مسلمانانو ذمه داري ده، خو زموږ په نیابت باندې هغوی کوي. نو الله تعالی ظالمان په خپله کې په یو بل لګوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.